أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. صدقت يا رب العالمين. سورة النور هغه شروع مفاهی کی د پاک دامنه د مسلمانانو د هغې دپاره خبرې دي. په هغې کې د مور بیبي سیدنا عایشه صدیقه بنت صدیق رضی الله تعالی عنهما د هغې متعلق د پاکې خبرې تېرې شوې او منافقانو کافرانو چې کوم ردونه کول د هغې جوابات شوي، یا کافران منافقانو په سازش کې چې بعضې ساده مسلمانان راګیر شوي د هغې لپاره سزا وغیره ذکر شوي. اوس دلته نه څه اسباب او علت الله رب العزت ذکر کوي چې په څه سره ستاسو کورونه پاکېږي، هغه بعضې خبرې د هغې الله رب العزت ذکر کوي. منزله د هغې خبرو نه یوه دا ده، الله رب العزت فرمایي چې کله د خپلې کوټې نه علاوه بلې کوټې ته ځې د بل چا کمرې یا ستا ځان له کور دی د بل چا ځان له کور دی د بل چا کور ته ځې نو اجازت وغواړه. اگر که ستا خپل نږدې کس ولیدي بغیر د اجازته مه ورځه، که کمره وي او که کوټه وي دا کور. دویم نمبر خبره دا ده، الله رب العزت فرمایي چې کله ته بیا ورځې صرف اجازت نه اجازت میلاو شو نو د هغه ځای نه سلام هم وروشه غوله وتسلموا علی اهلها، سلامتیا ووایه د هغې په اهل باندې ویې ته څه له راغلې د هغې والو له راغلې اجازت خو درته میلاو شو، بل څه له راغلې څه له راغلې. او بله د هغې نه دا خبره د الله رب العزت فرمایي انسان دې که د دغه انسان څه ضرورتو کېدی شي دی دی بل څه تا ته ووایي چې ته مه راځه واپس شه، بس واپس شه، په دې کې خفګان مه کوه، واپس شه به یې دغه به کار یې بل څه بل څه. او بله خبره دا ده، الله رب العزت فرمایي چې کوم کورونو کې چې څوک نه اوسېږي او په هغې کې ستاسو لپاره پیدا وي نو د دې نه بیا هوټلونه وغیره څه ته اخیستې شي کمرې
هغې ته بغیر د اجازت هم ته ورتلی شي، ځکه د هغې استوګن چې دی هغه ستا په راتلو خوشحاله کېږي، خفه کېږي نه. هوټل ته چې څوک ورځي هوټل والا په دې خفه کېږي نه، پرې خوشحالېږي چې دې هوټل ته راشي، نو هغې ته ورتلی شي بغیر د اجازت. بیا مؤمنانو ته الله رب العزت خبره کوي، نور خبره خو بیا پرې رسېږي چې تاسو خپل نظرونه بند ساتئ د غیر محرم نه، په بل چا باندې خراب نظر د عمل. او الله رب العزت فرمایي چې تاسو نظرونه ټیټ ساتئ، ښکته ساتئ. سیدنا علي رضی الله تعالی عنہ قول دی کنه، وایي بدن نیغ ساتئ، سینه سمه ساتئ، ځکه چې ستا وقار ښکاره شي، او سترګې ښکته ساته چې ستا مسلماني ښکاروي او ستا نظر حفاظت. یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو، لا تدخلوا تاسو مداخلیږئ بیوتن کوټو ته، کومو کوټو ته؟ غیر بیوتکم علاوه د ستاسو د کوټو نه، تاسو مداخلیږئ کورونو ته علاوه د ستاسو د کورونو نه. نو اوس دې کې ګورې ټوله خبره راغله ده ښه، نو خدای دې کي هغه ستا د مور او پلار کمره ولې نه ده، ستا د ورور کمره ولې نه ده، ستا د نږدې ملګري کمره ولې نه ده. کیدای شي هغه په دغه ټیم کې د هغه خپله کمره ده، ځان هغه په داسې حالت کې وي چې هغه نه غواړي دا چې زما دا حالت بل څوک وویني، او ته کمرې ته एकदम ورغلې، ته به هم بیا خفه یې، هغه به هم بیا خفه یې، وخت به تېري نه. د قرآن په اصولو باندې عمل وکړه، الله به اجازت وکړه، ټول به کوي. او اکثر خلک د دې خلاف، اکثر خلک علماء لیکلي دا ګناه. قرآن وایي اجازت طلب ده. یا ایوه بیا درته پکې خبره بلکو، یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو، لا تدخلوا تاسو مداخلیږئ بیوتن غیر بیوتکم کوټو ته علاوه د ستاسو د کوټو نه، یا کورونو ته علاوه د ستاسو د کورونو نه، حتی تر دې پورې تستأنسوا چې تاسو اجازت طلب کړئ، وتسلموا او سلام واچوئ علی اهلها په اهل د دغې کمرې یا د دغه کور باندې. یو اذن عام دی. زما کلاس ته مثال په توګه کې ما مخصوص افراد ساتلي دي چې دا کسان به سبق وایي، نور چاته د دغې کلاس اجازت نشته، ځکه بل کس دغه سبق چې دا ذهن کې نشي ساتلی، هغه به دې بل څه وایي. نو هغې ته د غیر کس بیا راتلل دا ممنوع دي، منع دي چې زما د طرفه اجازت نشي. یو کلاس ته د ترجمې د مثال په طور اذن عام د هر چا ته اجازت دی، یو ته مینت کو بل ته دې کې به هر کس کې جومات دی، دې کې اذن عام د هر کس پر راځي، دا په دې ته دعوه نشي کولی چې دا زما دی، دا وقف شي، دا وقف کیسه ختمه ده، پلار نیکه کیسې دې ودي دا ټولې بل ځای ته چې وقف شي کیسه ختمه ده، د دې معامله ډایرکټ د الله سره ده. وقف چې کومه لار شي، کومه اجره شي، دا هغې ته کوی ته نشي وړی، جومات ته د کمرې نه بیا راځي چې وقف شي، د هغې کیسه ختمه، هغې معامله د الله سره. اوس جومات د دې کې اذن عام دی. ګوره د جمعې لمونځ کوم ځای کې کېږي، یو شرط والله دا دی چې هلته اذن عام دی، دا به څوک چاته نه وایي چې هو ته د نس له ښکته یې ته جومات ته نشي راتلی، او ته تور یې ته جومات ته نشي راتلی، ته غریب یې ته جومات ته نشي راتلی. نه، ایک حسب میں کڑے ہو گئے محمود و ایاز، حصہ ختم را اذن عام بھئی پجمع کی بھئی اذن عام ټول خلکو ته به اجازت وي چې د جمعې لمونځ راتلی شي. دا به پکې نه وي چې دی به خاص پروټوکول دی، دی به چې دی په حرم شریف کې په پروټوکول، دا کیسې بیسې نشته، دا دی د ټول یو شان. نو اذن عام بھئی نو دی اوس دې جومات کې اذن عام دی، هر کس راتلی شي. اوس مثال په طور په دې جومات کې بره زما کمره ده، هغې کې به من زه به کله د مطالعې ټیم به د کتابونو ټیم به یا به وخت به زه نه غواړم. مثال په طور د ماښام نه پس زما د تفسیر د راغونډولو ټیم تر ماسخوتنه پورې زما سره کتاب نه سر نه دي اوچت کړی، ورسره ټول کتابونه مې کتل، ته راشې ما ته په سر باندې کښېنده ماښام نه پس، نو زما په تدبیر به تا ته 12 بجې که نه زه به تا ته یم چې تا ډېر د ثواب کار وکړو. نو بعضې ټیمونه د اجازت وي، بعضې نه. اوس هغې کې به هغه مخصوص کمره ده،
هغه کې دا یا دغه شانتي مثال په تور ستا کور دی होटल दे दुकान दे اوس داغه दुकान په بار سره دی ودی سرجی اجازت ته بلم راځي سرجی اجازت ته بلم راځي سرجی اجازت ته داخلي دي شمنا ناری کې ځام دي دکاندار کې خوشحالي ګر کسره زمانه دي سودا وخت होटल والا کې خوشحالي چې داسې کمرې وي داسې ځایونه وي چې عام اجازت په خلکو ته بیا ورته شي او چې عام مخصوصه د چا کمره را هغه بعض حالات داسې کور دي او تاسو سبا دا حالات د انسان باندې نو هغه باندې دا نو وړي چې دا بنده درش ته کې ور ولې نه دار ولې نو دا به زیاتې کې الله اجازه طلب بیا زموږ په معاشره کې څوک ورډاوي دا د اجازه دی ولا دا څوک توفي مخيو کې دلاله دار ځان ډېر دا چې دا د اجازه دی ولا دا د اتفاقات وې دي دا بس انسان کې فطرتي دا ولا سيزونه پراته یو دا طریقې کې وخت پر وخت دا چا مو درې دی ها یا دې کې یو کس اتفاق ته ناشې ور ټول جمعه کی اجازه ته غزا ته کپڑا را ټوکړې دا به مته ډایرکټ نه وره دا خبره دی الله دې توفیق راکړي حتا تستأنسوا تردیج تاسو اجازت طلب کے وتسلموا سلام واچوي على اهلها فاهل الذي باندې سلام اچوي فاهل الذي باندې زمون سلامونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای البادئ بالسلام بریء من الكبر وسوق چې په سلام کې وړاندېواله کوي نو دا د تکبر نه بری دي د دین اخلاص الله دې الله توفیق راکړي دا د متکبرین نه دي دا کس چې څوک په سلام کې وړاندېواله کوي سلام هم هغه چا وي کوي چې مالداري پیسې ورسوي سلام رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی سلام عام کې چې محبت درکې عام شي سبونو کې کوواله مساته او نظرونو کې هم کوواله راځي او بسل نو یو دې یو مشرق او مغرب کې ولا بیا کې راټا پام درې په دې سره کې موږ کې وکړي الله دې دا تاسو شکر وباسه چې اجازه درته خبره ده الله دې معفو کړي نو بیا درې قسمه سلام دي یو سلام دا دی چې موږ یو بل سره ملاویږو ملاقات کوو دا سلام دی دا سنت دی یو د کور نه بار نه دا اجازه طلب که سلام اچي دا هم سلام دی او یو چې کله ته د بنده سره کمره کې ناست وي بیټه کې ناست وي هسې ناست وي ته ترې رخصتېږي بیا سلام اچم دغه ډېر وخت خلک سلام پرېږدي حالان کې دغه سلام د دې دوو په نسبت باندې ډېر ضروري دی په هغې باندې د بعضو علماو دا رایه ده چې دا واجب دی په هغې باندې د بعضو علماو دا رایه ده چې کله ته رخصتېږي د یو بنده نه بیا سلام اچول دا واجب دي ورنه سنتو خو د ټولو رایه ده خیال پکار د الله توفیق راکړي بل الله بې نیکۍ ورکړي او د اسلام مطلب دا دی د دین مطلب دا دی اسلام سلام د دام سلامتیا د ټول اسلام دا د سلامتیا الله یې توفیق راکړي من قدر د هغه چا کو سلام په هغه چا باندې چې زمان نفس او زړه نه چې کله او زمان نفس مثال په تور دا معنی زړه مې معنی چې زه چاته بیزار سم ته موزي ورکسم دا ما زړه دا معنی چې زه د چا احترام کوم سلام به واچو او نفس مې معنی موزي کوم او چې کله مې نفس ونه مانل کله مې نفس ونه مانل چې زه د دې کس احترام کوم نو بیا زه هیڅ څه نه ګورم نه تعلق ته ګورم نه پلار ته ګورم نه رور ته ګورم نه چې بل څه ته ګورم بیا زما نفس دا نه غواړي زما نفس کې کبر تکبر وي هغه بیا دا نه غواړي زینب سلام کله یو قدم د نفس ته پاسه کې اسمانونه بدلان دي تر قدم شي وتسلموا على اهلها وسلام حتى تدبري تستانسوا اجازت طلب کے وتسلموا وسلام واجبه على اهلها فاهل الذي قريا الذي کمری باندې ذالکم خیر لکم دا ورد استاسو دبارا لعلکم تذکرون دبارا دی چې تاسو نصیحت قبول کې دبارا دی چې تاسو کوه شیخ آئیگی دا چې نصیحت قبول کې ټول راځي
فإن لم تجدوا كجرت تاسونو فيها بدي کمره کی احدن حصو بدی کوټه کې احدن حص بندو نه مونږ تاسو आवाज وګورئ چې आवाज درنه کا आवाज وګورئ کمرې نه چې आवाज درنه الله سوي مقصد هو الله سوي امم هو دا زموږ خپل کور دی ورځ الله سوي فلا تدخلوها بس مداخلي کا د کمرې ته تفکر تا حتی تردی پوری یؤذن لکم چی اجازت در کتاتا و ان قیل او بچرد ہوئے لکم تازتا ارجعو واپس شے فرجعو بیا واپس شے وجہ صدا تبا کمری تلرشی سخرور بلی شیطان دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد نبوی کی وجہ نسوم بلار دے پیغمبر انقلاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمان کو استاذ پیغمبر خوبی چې په هغه باندې معمولی د چا په زړه کې شک شوبه راغله د ایمان نه خارج مرتد دی هغه شخصیت په ایمان کې ولاړ دی دوه صحابه او ملګري هغوی به یو ځای ګرځېدل د شپې ناوخته د هغوی یو ځای روان دي کشران رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خپله بیبي ولاړه ده هغوی تېرېده رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی آواز ورته وایي راشئ هغوی چې کله رال وایي دا ګورې زما بیبي وه پلان کې ایو دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په تاسو باندې شک وینا تاسو به ما شک نه راځي د شیطان پته نه لګي د حدیث مفهوم بیان مسنه راځي الله سوال دا کمرې ته لاړ شي دا کمرې نه بدلاو شي زنانه خو به یو بل تړل کوي تربیه مسي ته بلل شي دا کمره کې به سروان شي زه به خراب شي او تا ته به په خودو کوم نه وي په ذهن کې به دا خبره پریوځي چې پلان کې دې کمرې ته راغلی نو الله دې دغه سیس نه بچي الله دې دغه نه بچي دومره اسلام کې الله وي مو الله فلا تدعو تاسو خپل پته فلا ذالکم دا مخکې چې تعریفونه وکړل الله دې مرګ چې کومه خبره قرآن حدیث کړی ده فإن لم تجدوا بس کته تاسو نه مونږ بیا باندې کې احدن هیڅوک سوک مونږ بیا باندې کمره کیا باندې کور کې احدن سوک فلا تدخلوا نو مداخلي دیتا حتا ترتی پوری یؤذن لکم چې اجازت درکې تاسو ته وإن قیل او کچرته وویل شي لکم تاسو ته ارجعوا چې واپس شئ فرجعوا نو واپس شئ وازکا لکم دا ورد استاسو دا پارا ہوا اعدى لکم دا دیر عدل استاسو دا پارا یا دیر صفائی دا بنے استاسو دا پارا کی دیشی دا غبردت وشتی خوب نہیں کری دا غیدو تشوی کی دیش اگر دا سسخ ضرورت ہوئی بلا کسی کی دیشی خیر دے واپس شا ولی خفاکی گا من چیتو دا ہمیشہ دا پارا بیا واپس شا دا سی مکوا والله یقینا الله رب العزت بما بها سبحانه تعملون جتاسو کوي خبير والله یقینا الله رب العزت بما بها سبحانه تعملون جتاسو کوي عليم علم والدي سلاوي ليس عليكم نشتدي پتا سبحانه جناح سكنا ان دي خبر تدخلوا جتاسو داين شي بيوتن کورونو تا یا کمرو تا غیر مسکونتن غیر داغنا چه سوک پکی نوسیگی یعنی داسی کورونو تا چه سوک پکی نوسیگی یا غیر استوگنی والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا استفتاء دا لنجو تقوسو شده حدیث مفهوم بیان چیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلتا دا رونو کمری تم نشد دا مورم دارم نشد دو وغیره داسی بیا خو چې موږ شام ته سفر کوو وغیره نو په دې لار باندې به راهبانو کمرې جوړې کړې یا چې په دې لار باندې مسافرخانې وي یا چا سره موږ داسې ځایونه یې موږ یې کې پاتې کېږو چې هغوی خوشحالېږي په دې باندې یعنې موږ اتصال وغیره نو رسول الله رب العزت آیات را نازل کړ چې داسې ځایونه وي چې ستاسو دپاره پکې پیدا وي او هغوی په دې باندې خوشحالېږي په دې ورتګ باندې مثال په طور ورته هغوی ته داسې اعتراض نه وي دار چا ځان له کمرې دار چا ځان له بندوبست وي نو ته هغې ته ورتې شي په هغې کې څه کیفیت نشته لایس او علامه بیضاوي رحمه الله د دې نه بیا دا ورتلې وغیره دا اخلي چې سړی دې تدلی شي ځکه هغوی په دې باندې خوشحالېږي ستا لپاره پیدا د هغوی لپاره پیدا ليس عليكم نشتد پتاسو باندې جناح سبنا ان دې خبرې تدخلوا چې تاسو داخل شئ بیوتن داسې کورونو ته غیر مسکونتن چې نه وي استوګن څوک فیها په هغې کې متاع لکم چې فایده وي ستاسو دپاره
متاع چې فائدہ وی لكم تاسو لپاره والله یقینا الله رب العزت یعلم بوهیږي او ستره چې څه په دې لپاره زموږ دلته چې هغه ته هغه خوشالي کی پیدا ملایوي الله وی والله یقینا الله رب العزت یعلم بوهیږي ما به هغه سبانه تبدون چې تاسو ښکارا کوي او ما به هغه سبانه تکتمون چې تاسو پټوي چې بس باندې تاسو پټوي الله وی ما ته علم دی چې ته دې وټل د سلا پارا دي ته دې د شراب وسکلو د پارا دي ته دې د چې دې د فلم کتلو د پارا دي د بل څه د پارا دي بلا مقصدونه د انسان او کنه د خوراک لذي یا د هغه د پیډي یا د ځان د پیډي د پارا دي قل ورتوا اے پیغمبر انقلاب فخر موجودات خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم للمؤمنین مؤمنان سبوتا یغضوا چخکت ساتي من ابصارهم بخبل نظرون را چې بند کی نظرون د غیر محرمونه چې د غیر محرمونه خپل نظرونه بند ساتي دا پورا دا انسان دی چې دا نفس په څه عادت کو ولک خوب عادت کوي ولک خوب کوي ډېر خوب عادت کوي ډېر خوب کوي که په زنا عادت کوي زنا کوي او که په جواره عادت کوي جواری کوي که په غلط بنور سيزانو دی اخته کوي باغه کوي په غلط نظر دی اخته کوي په غلط نظر کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی الله رب العزت فرمای مفتی شفیع رحمه الله حدیث انا کلکل معرفت القرآن کی وی النظر سهم من سهام ابلیس وی دا نظر چې دا د شیطان د زهرجن غشونه یو غش دی مسموم من ترکها مخافتی الله رب العزت فرمای چې چا زماده یری دا غلط نظر پرې خورو ابدلته ایمانا یجد حلاوته فی قلبی په بدل کې به داسې ایمان ورکړم چې د هغې خوند میټاس به دې په خپل زړه کې محسوس کړي الله یې توفیق راکړي تیار ہو گئے ہم نماز کو سن کے ذکر ہو جلوہ بتوں کی دیکھ کر نیت بدل گئی یو نظر چې هغه سړی د عرش نه فرش ته رارسي یو بزرګ دی هغه په یو عیسایي باندې نظر پرېوت بیتی کې شیخ زکریا رحمه الله نقل کړی نو وای خبره وکړه ګوره وی څومره ښکلې صورت دی وی دې هم جهنم ته خدای پاک ورځي خپل پیر ورسره روان دی هغه ورته وایي چې تا دا خبره چې وکړله دا ستا نظر په ده باندې داسې ورغې چې هغه غیر نامناسب تا د هغې د وجې وکړي او د دې نظر اثر به ته محسوس کړي ځان سره یاد ساته شیخ زکریا رحمت الله علیه لیکلي دي چې هغه په خپله وایي چې پوره 20 کاله پس چې دی پوره 20 کاله پس هم په اکه ورځ باندې په هغه ټیم زمانه قرآن پاک دا هېر شپې چې وګرځېدم یاد راته چې سهار راپاڅېدم قرآن رانه هېر بیا نور د بزرګانو بلا واقعیت څنګه مکوه بیا بس خبره دا چې حفاظت د خپل ځان ودانوي د نور مسلمانانو او خلک پرې بخښه دا اوس الله د هدایت موږ ته به نصیب کړي څوک چې د ګناه له کارونو اړې کړي هغې ته دې الله نصیب کړي کومه سلیما چې ګلو شو په هغې کې انټرویو اخیسته په ډوبې راسي زنانه زیاتې وې د خیر یوه زنانه ورته وایي چې موږ به اسلام آباد ته تلو فلم کتلو BBC والا د انټرویو اخیسته موږ به اسلام آباد ته فلم کتلو والحمدلله اوس راته په خپله صوبه کې چې دا کولو شو الحمدلله په خدای یې کې کله تفسیر راته پروت دی په دې الفاظ ورته وایي الحمدلله ډېرې خبرې دي ډېرې خبرې دي آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں مخ حیرت ہے کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی قل للمؤمنین ورتوا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یغضوا چخکت ساتے من ابصارهم خپل نظرون لرا ويحفظوا فروجهم وحفاظت کے دخل پر جنودہاس اندامونو ذالک ازکا لهم دان دیر سپائی استاسو دپارا ان اللہ یقینا اللہ رب العزت خبیر خبردار دی بما بها غصبان دی یسنعون چی دوی کوي دوی جوړوي الله رب العزت فرمای چې دې څه کار روايي کوي څه جوړول کوي الله رب العزت خبردار دی الله رب العزت دې موږ د ګناه نه بچي